ماته یو سړی آواز وکړ څومره تنخوا ده؟ مې 4-5 هزار. وی دا د میاشتې مې نه ده، د ګینټې تنخوا خو وي د میاشتې. وی په دې ستاسو ګزاره کېږي؟ مې قسم دې په دې مونږ خدای پاک حجونو عمرو له بوځي، زمونږ هر قسمه ګزاره په دې کېږي. او دارالعلوم کې مولانا عرفان الحق صاحب دا دې واورئ، ډېر استادان د سر نه تنخواګانې نه اخلي، په خاورو پایي. د اسمان نه رزق را روان دی، د ملا رزق اسمان نه را روان دی، لاندې خاورو نه خدای روجی دی. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. د دې الحمدلله لومبې فیضان د اسمان او ځمکې نه خدای علماو له ورکوي. نو ما ته هغه بابا وی بچی مولانا صاحب په 4-5 ستاسو ګزاره کېږي. ما ورته وی مې حضرت ډوډۍ چې جامه حجونه عمرې پکې مونږ له خدای نصیب کوي. وی دا څنګه؟ مې په څنګه نه پوهېږم. بیا ما ته وی دا څنګه؟ مې په څنګه نه پوهېږم. وی مونږ خو 80,000 اخلو چې میاشت اخیري شي، قرضدار یو، دوکاندارانو نه لار بدلو پټېږي، مې زمونږ کار کېږي. نو بیا وی دا څنګه؟ مې باباجي په څنګه نه پوهېږم، خو کېږي کار کوي. داسې مخکې لاړ، واپس راغی، د جیب نه یو 50,000 نوټ راوویست او مال یې راکړ. وی مولوي صاحب دا جیب کې واچوه. مې ډېره ښه ده. چې روان شو مې باباجي دلته را واپس شه، مې ته اوس یو ټکې وی دا دې څه وی؟ وی ما وی چې دا څنګه؟ مې دا څنګه دغه زموږ رزق دی، ستا له جیبه خدای راوویستی او زموږ جیب له خدای راوستی. د مارونو روزي به خدای درکوي. ووایه څوک به درکوي؟ داسې نه د خپلو بچو نه شوق سره جواب غواړم، څوک به درکوي؟ الله به درکوي. هېڅ فکر مه کوئ. په خدای قسم ډوډۍ مونږ له خدای راکړه، مونږ له خدای رزق راکړه، مونږ له خدای ډوډۍ راکړه، مونږ له داسې رزق خدای راکړه چې ستا د ملک صدر او وزیر اعظم به مغسې ډوډۍ ونه خوري. ګډان خدای راکړل، چیلي خدای راکړل، او دا عام خلک دوستان ټولو منم ګوپي وخوړل، ساګه مه خوړ ګوپي. دا زما وصیت دی. خپل کتاب به ګورئ، خپله مطالعه به کوئ، په دې به کامیابۍ ته رسېږئ. نمبر 1. نمبر 2 اخلاص په ځان کې پیدا کړئ. هېڅ قسمه دا سوچ به نه کوئ چې یاره ما ته تنخوا میلاویږي درس به کوم، تنخوا نه میلاویږي درس به نه کوم. ملا بسی او د هغه تنخوا بسی، او د مدرسې به څه تنخوي؟ 3-4 هزار روپۍ د میاشتې د غټ مدرس تنخوا ده، چې ډېر لوی شیخ الحدیث 15,000 په دې کار کوم ځای کېږي، او په دې عامو مدرسو کې 4 او 5 هزار روپۍ تنخوا ده. دا سوچ به قطعا و یقینا نه کوئ. تنخوا او تنخوا